الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. بسم الله الرحمن الرحيم. قاف والقرآن المجيد، بل عجبوا أن جاءهم منذر منهم فقال الكافرون هذا شيء عجيب، أإذا متنا وكنا ترابا ذلك رجع بعيد، قد علمنا ما تنقص الأرض منهم وعندنا كتاب حفيظ، بل كذبوا بالحق لما جاءهم فهم في أمر مريج. أفلم ينظروا إلى السماء فوقهم كيف بنيناها وزيناها وما لها من فروج، والأرض مددناها وألقينا فيها رواسي وأنبتنا فيها من كل زوج بهيج، تبصرة وذكرى لكل عبد منيب. ونزلنا من السماء ماء مباركا فأنبتنا به جنات وحب الحصيد، والنخل باسقات لها طلع نضيد، رزقا للعباد، وأحيينا به بلدة ميتا كذلك الخروج. كذبت قبلهم قوم نوح وأصحاب الرس وثمود وعاد وفرعون وإخوان لوط وأصحاب الأيكة وقوم تبع كل كذب الرسل فحق وعيد. أفعينا بالخلق الأول بل هم في لبس من خلق جديد. ولقد خلقنا الإنسان ونعلم ما توسوس به نفسه ونحن أقرب إليه من حبل الوريد، إذ يتلقى المتلقيان عن اليمين وعن الشمال قعيد، ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد. وجاءت سكرة الموت بالحق ذلك ما كنت منه تحيد، ونفخ في الصور ذلك يوم الوعيد، وجاءت كل نفس معها سائق وشهيد. لقد كنت في غفلة من هذا فكشفنا عنك غطاءك فبصرك اليوم حديد. وقال قرينه هذا ما لدي عتيد، ألقيا في جهنم كل كفار عنيد، مناع للخير معتد مريب، الذي جعل مع الله إلها آخر فألقياه في العذاب الشديد. قال قرينه ربنا ما أطغيته ولكن كان في ضلال بعيد. قال لا تختصموا لدي وقد قدمت إليكم بالوعيد، ما يبدل القول لدي وما أنا بظلام للعبيد. يوم نقول لجهنم هل امتلأت وتقول هل من مزيد، وأزلفت الجنة للمتقين غير بعيد. هذا ما توعدون لكل أواب حفيظ، من خشي الرحمن بالغيب وجاء بقلب منيب. ادخلوها بسلام، ذلك يوم الخلود، لهم ما يشاءون فيها ولدينا مزيد. وكم أهلكنا قبلهم من قرن هم أشد منهم بطشا فنقبوا في البلاد هل من محيص. إن في ذلك لذكرى لمن كان له قلب أو ألقى السمع وهو شهيد.
ولقد خلقنا السماوات والأرض وما بينهما في 6 أيام وما مسنا من لغوب فاصبر على ما يقولون وسبح بحمد ربك قبل طلوع الشمس وقبل الغروب ومن الليل فسبحه وأدبار السجود واستمع يوم ينادي المناد من مكان قريب يوم يسمعون الصيحة بالحق ذلك يوم الخروج إنا نحن نحيي ونميت وإلينا المصير يوم تشقق الأرض عنهم سراعا ذلك حشر علينا يسير نحن أعلم بما يقولون وما أنت عليهم بجبار فذكر بالقرآن من يخاف وعيد بسم الله الرحمن الرحيم إن الذين يؤذون الله ورسوله لعنهم الله في الدنيا والآخرة وأعد لهم عذابا مهينا وقال تعالى قل أبالله وآياته ورسوله كنتم تستهزئون الله رب العالمين حمد وثناء او جناب محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم باندې درود او سلام نه بعد زما معزز او محترم الله رب العالمین چې موږ د دنیا کې پیدا کړیو نو زموږ د پیدایش مقصد هغه مهمل بیکاره او عبث نو بلکې رب العالمین چې کوم مقصد د پاره موږ د دنیا کې را لګلیو د هغه مقصد د بیانولو د پاره الله رب العالمین د آدم علیه السلام نه نیولې تر جناب محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم پورې انبیاء کرام راولېږل او دی انبیاء ته دا ډیوټي او دا ذمہواری حواله کړه چې دا خپل امت زما د قوانینو او زما د اصولو نه خبر کړي چې انسانانو ما چې کوم پیغمبر درلېږلی دی د دې پیغمبر چې کوم خبرې دي د دې پیغمبر چې کوم لاره او طریقه ده دا بخپلوي نو الا زما جنت او نعمت به حاصلولی شي که چېرته د دې لاره او د دې طریقه خپل نه کړله نو زما قهر او زما غضب به ستاسو سره به وي زما محترمو رسول الله صلی الله علیه وسلم چې کله رب العالمین د دنیا ته را مبعوث کړو هغه داسې کې نه ناستو بلکې کم یو کار چې په دې امت کې موجودو د هغې کار نشاندهي ورته وکړله لکه تاسو وګورئ بعضې صحابه به چې رالل نو رسول الله صلی الله علیه وسلم نه به یې تپوس وکړو چې ای د الله رسوله رب العالمین ته کوم عمل ډېر محبوب دی نو تاسو وګورئ احادیثو کې موجود دي کله به یې ورته ویل چې د مونځ باره کې کله به ویل چې د صدقې په باره کې کله به ویل چې بل عمل ولې هر ټیم باندې یو عمل یې ورته پیش کړی دی د دې د وجې نه چې هغه سائل ته به یې کتل چې سائل په کم موډ باندې دی سائل په کم انداز باندې راغلی دی هغه کې کم یو غفلت او کم یو نقصان موجود دی نو د هغې نقصان د بیانولو دپاره به رسول الله صلی الله علیه وسلم به دې سائل ته وفرمایل چې د رب العالمین محبوب ترین عمل دا دی همدغه شان د زما محترمو نن سبا مونږ کې چې لوی مصیبت جوړ دی هغه څه شی دی مونږ د رسول الله صلی الله علیه وسلم د احکاماتو توهین کوو مونږ ته پته نه لګي خو مونږ د هغې په توهین کې ننوتي یو او رب العالمین فرمایي چې ان الذین یؤذون الله ورسوله هغه کسان چې الله او د الله رسول صلی الله علیه وسلم ته تکلیف ورکوي لعنهم الله فی الدنیا والآخرة الله رب العالمین به داسې انسانانو ته په دنیا کې هم عذاب ورکوي والآخرة او په آخرت کې خو هغه د الله رب العالمین سره ده چې څه قسم کار د انسان سره کوي کولی شي خو بیا هم ده وفرمایل چې ګوره د آخرت عذاب څنګه دی وأعد لهم عذابا أليما الله رب العالمين مهینا الله رب العالمین فرمایي دی انسان ته الله رب العالمین په آخرت کې داسې عذاب تیار کړی دی چې مهین سپکونکی ګوره جزا من جنس العمل ورکوي چې انسان په دنیا کې د رسول الله صلی الله علیه وسلم د سپکاوي عمل کوي نو الله رب العالمین به هم قیامت په ورځ باندې د انسان نه داسې عذاب ورکوي چې د نور انسانانو په منځ کې به دا څه کېږي سپکېږي به مهین څه ته وایي زما محترمو مهین ویلی کېږي هغه ته چې انسان په هغې باندې سپکېږي لکه راځو دې خبرې ته چې نن سبا مونږ پښتانه یو ځان ته پښتانه وایو اوچت نسب والا وایو
لیکن مونږ کې غیرت د پښتو دی د الله او د الله د رسول صلی الله علیه وسلم غیرت هغه راکې موجود نه دی. ولې مونږ په وړه وړه خبره باندې د رسول الله صلی الله علیه وسلم توهین کوو. لکه دا وګورو مونږ ځان ته اهل حدیث وایو، خو چې مونږ مانځه باندې ودرېږو ټولو کې اول مونږ اهل حدیث د رسول الله صلی الله علیه وسلم د احکاماتو توهین کوو. هغه څنګه تاسو وایئ چې څنګه مونږ دا توهین کوو؟ دا خو کېږي نه. رسول الله صلی الله علیه وسلم احادیث موجود دي چې کله رسول الله صلی الله علیه وسلم رفع الیدین کو حدیث کې راځي. ابن عمر رضی الله عنه روایت ده چې رسول الله بلاسونه اوچتول صلی الله علیه وسلم حذو منکبی تر کوم دی بودی اوګو پورې مونږ چې رفع الیدین کو څنګه کو چې رکوع نه پاسو داسې وکړو. دا شی د زما محترمو دا د پیغمبر د اصول او د هغې د رالېږلو شوي دین توهین دی، خو موږ په ځان باندې پوهېږو نه. رسول الله صلی الله علیه وسلم موږ ته د نیت تړلو طریقه ښودلې ده چې دا یو بند د دې بل بند سره په برابره داسې به تړئ، څوک داسې لږې ولاړې، څوک داسې ولاړې، څوک داسې ولاړې، قسمه قسم طریقې موږ د ځان نه راویستې دي. دا چې شی د زما محترمو دا صرف د هغې د اصولو او د هغې د خبرو هغه توهین دی، خو لیکن موږ په هغې باندې پوهېږو نه. صلی علی النبی. لکه تاسو وګورئ نن سبا دا په سوشل میډیا باندې د بلوچستان د واقعې دا کم توهین چې شوی دی. رب العالمین فرمایي چې وانکحوا الایام منکم والصالحین من عبادکم. دغه زنانه دي نکاحونه وکړي، دا سړي دي نکاحونه وکړي د هغه زنانو سره چې هغه پاک دامنې وي. وګوره چې کله یو ولی رضا نوي رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي چې هغه نکاح نکېږي لا نکاح الا بولي فنکاحها باطل باطل باطل. رسول الله دا خبره کړې ده، لیکن د دې مسلې حل دا نه دی چې انسان را د غیرت او د پښتو په وجه باندې راپاسېږي او خپل ځان اوچت کړي او هغه څه شی کړي ووجني او هغه مړ کړي. ځکه تاسو وګورئ ابن عباس رضی الله عنه د یو حدیث کې واقعا پیش کړي د رسول الله صلی الله علیه وسلم په زمانه کې پیش شوی چې د مغیث او د بریره رضی الله عنها د هغې په باره کې وه چې کله دواړه غلامانو ودونه یې کړي وو، خو د دې مغیث د دې بریره رضی الله عنها سره ډېره مینه وه چې کله دا بریره رضی الله عنها عایشه رضی الله عنها د خپل د مالکانو نه واغسته او ازاده یې کړه، نو دا د پیغمبر صلی الله علیه وسلم د احکاماتو دا اصول دي چې کله غلامۍ نه ازاده شي او وینځه نو د هغې بیا اختیار دی که د زور خاوند سره پاتې کېږي او که د زور خاوند نه جدا کېږي. نو دلته دې بریره رضی الله عنها د دې خاوند نه جدا شوله. دا مغیث رضی الله عنه وایي د دې بریرې سره دومره مینه وه، احادیث کې دا الفاظ راځي چې د خفګان نه به دومره جړل چې د هغه اوښکې به د ده دا ږیرې باندې به تویېدلې او دا ږیره مبارکې لمده شوې وه، دومره به جړل د مینې د وجې نه. وی رسول الله صلی الله علیه وسلم بریره رضی الله عنها ته وفرمایل چې که ته دې سره پاتې شي نو ډېره به ښه وي. هغه ورته څه فرمایي وګوره پیغمبر دې زنانو له څومره حق ورکړی دی، څومره د هغه ورکړی دی چې د زنانه دومره اختیار شته دی څومره چې د سړي دی. ګوره دا نه موږ پښتو غیرت څه وایي ما زنانه پکې دا چا راوستي دي، نه بلکې رسول الله صلی الله علیه وسلم څومره اختیار ورکړی دی. هغه ته فرمایي که ته پاتې شي هغه ورته څه وایي ای د الله رسوله امر راته کې او که نه؟ هغه وایي چې امر نه کومه سفارش ته کومه. هغه وایي سفارش راته کې نو د مغیث سره مې زړه نه لګي، وایي مغیث سره مې څه نه کېږي زړه نه لګي. ګوره پیغمبر دی سفارش ورته کوي، لیکن دومره اختیار الله او د الله رسول دې زنانه له ورکوي چې د پیغمبر خبره هم هغه سفارش نه مني. زما محترمه ولې او که چېرته دا زمونږ د پښتو حالت وي او که داسې ویلی وی چې یا پلار ورته ویلی وی یا ورته رور ویلی وی یا ورته بل مشر ویلی وی او دې زنانه دلته انکار کړی په دې واده کې، ستاسو څه خیال دی چې موږ به دې زنانه سره څه کول؟ لکه نن سبا چې په هغه سوشل میډیا باندې تاسو ګورئ څه حال روان دی په هغې باندې. دا صرف څه شی دی چې موږ د پیغمبر صلی الله علیه وسلم د احکاماتو توهین کوو، د هغې باندې زموږ جهالت دی، زموږ عبور په هغې باندې حاصل نه دی. او بیا دغه شان سزا ورکول لکه دا کوم سزا چې موږ ورکړی د هغې له
دا مونږ ته نه الله حکم کړی نه پیغمبر حکم کړی دا صرف هغه دی چې الله فرمایي چې ان الذين يؤذون الله ورسوله لعنهم الله في الدنيا والآخرة واعد لهم عذابا مهينا سپکاوی کار یې وکړو همدغه شان خلکو که دنیا کې ورڅوک عذاب ورکړي او که نه کړي الله به یې ورکوي او بیا په آخرت کې د هغې سپکاوی عذاب دی زما محترمو دا ولې دا مونږ د پیغمبر د احکاماتو سپکاوی کوو په هغې باندې خپل عبور نه دی برابر کړی د هغې باندې ځان نه دی برابر کړی همدغه شان د زما محترمو هغه خو لا پرېږده وه هغه د پښتو غیرت دی دلته مونږ مولیان مونږ قاري صاحبان هم د تاسو ته ما مخکې ویلې چې مونږ اهل حدیث یو او د رسول الله صلی الله علیه وسلم د توهین د احکاماتو سپکاوی او توهین کوو که یو ماشوم راشي مونږ ته د سبق ویلو دپاره مونږ هغه دومره متنفره کړو دومره والوله ورکړو چې هغه بیا مونږ څه کړو مړ کړو او دا مرګ دا د الله رب العالمین په نیز باندې دومره بدترین عمل دی چې الله رب العالمین هغه نه خوښوي که چېرته رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي چې د الله رب العالمین په نیز باندې د مسلمان دا قتل دا ډېر بد په هغې باندې تمامیږي ولې الله خپله فرمایي چې خلقت بیدی دا انسان ما په خپل لاس باندې پیدا کړی دی زه دا نه غواړم چې دا انسان راوالم او جهنم کې واچوم ولې د هغې د کامیابۍ دپاره ما چې دی نو انبیا راولېږل هغې ته مې قانون اصول مرتب کړل چې په دې طریقه باندې ځه په دې لار باندې ځه ته به کامیاب یې ته به فلاح مومې اوس چې موږ د هغې لار باندې نه ځو او د هغې احکامات نه خپلو هغه په خپل روزمره زندګۍ کې نه راولو نو دا سپکاوی د چا دی زما محترم دا موږ خپله کوو د پیغمبر او د الله رب العالمین نو الله رب العالمین بیا د هغې ثواب او د هغې جزا هغه بیا موږ له راکوي په دنیا کې او آخرت کې خو شته دی شته ځکه د آخرت خو د الله رب العالمین سره ده هغې کې خو څوک د الله نه مخ نشي اړولی چې رب العالمین پې چې څه حکم وکړو هغه به ورته میلاویږي خو لیکن یوه خبره دا ده چې موږ دا امیان دا عوام موږ بیا د مدرسو پسې د جماعتونو پسې د قرآن پسې د الله او د الله رسول صلی الله علیه وسلم د احکاماتو پسې خبرې شروع کړو چې وګوره مدرسو کې داسې کېږي جماعتونو کې دا کار کېږي داسې کېږي دا نظم محترم دا هم د شاعر الله خلاف دی دا د شاعر الله سپکاوی دی او الله فرمایي چې قل ابالله وآیاته ورسوله کنتم تستهزئون چې کله منافقینو د رسول الله صلی الله علیه وسلم او د صحابه کرامو سپکاوی وکړو سورۃ المنافقون کې الله رب العالمین دې خبرې ته اشاره کړې ده چې دغه ذلیل خلک دا لږ شان دي چې دا به موږ د مدینې نه وباسو نو الله دا آیات راوړي چې قل بالله وآیاته ورسوله کنتم تستهزئون بل څوک درته نه ملاویږي چې د الله او د الله د رسول صلی الله علیه وسلم د احکامات او د پیغمبر او د قرآن کریم د آیاتونو سپکاوی کوو غلطي د انسان نه شوې ده هغې ته به سزا ورکولی کېږي حکومت موجود دی هغو نیولی دی او بیا د الله رب العالمین په نیز باندې هم د هغې سزا موجوده ده خو لیکن مونږ په خبرو باندې د رسول الله او د الله رب العالمین د هغې سپکاوی کولو باندې د هغې توهین کولو باندې د قرآن کریم د جماعت د مدرسې دا شاعر الله دي د هغې سپکاوی او توهین کولو سره مونږ خپل ځان چې دی نو ګناهګارو مونږ خپل ځان چې کوم دی نو یؤذون الله ورسوله لعنهم الله فی الدنیا والآخرة د دې آیات مصداق جوړو دا نه دي کول پکار زما محترم مونږ خو صرف دا وایو چې بیا خبره ده ومې کړله دې باندې څه کېږي نه زما محترمو دغه خبره دا سبا د قیامت په ورځ باندې زمونږ وبال جان جوړېږي ولې الله رب العالمین قرآن کې فرمایي چې یوم تشهد علیهم السنتهم وایدیهم وارجلهم بما كانوا یکسبون د قیامت په ورځ باندې ستا د لاسونه ستا د خپې ستا د ژبه ستا د غوږونه ستا د سترګې دا هر سبق قیامت په ورځ باندې گواهی ورکوي په څه باندې بما كانوا یکسبون په دنیا کې چې تا کوم عمل کړو اوس که تا د قرآن مجید پسې تا د مدرسې پسې تا د جماعت پسې خبرې وکړلې چې یاره جماعتونو کې دا کار کېږي یاره مدارسو کې دا کار کېږي یاره دا د قرآن دا معلمین دا کوي
بس هغه یو کس چې کوم کار کړو هغې د سزا په دنیا کې هم ملاویږي او الله رب العالمین به هم کوي. موږ سره صرف اختیار د شیشه د زما محترمو یو دعا دا داسې یو ایټم دی الله رب العالمین موږ له راکړی دی چې داسې انسان پسې موږ به دعا وکړو چې یاره دومره سخته ګناه او دومره سخت کار د کړی دی یا الله رب العالمین که چېرته دا د دې کار مستحق وي ته دا وله ورکړې او که د دې مستحق نه وي نو ته ورسره خپل معامله ورسره وکړي. دغه زما محترمو د هغې انجام دی. او که دا مونږ ورپسې نورې خبرې کوو اخوا دېخوا خبرې کوو د قرآن او د الله رب العالمین او د پیغمبر سپکاوی کوو د جومات د مدرسې سپکاوی کوو نو دا زمونږ دپاره وبال جان جوړېږي. سبا دغه جبه زما دغه لاس زما دغه خپه زما دغه سترګې دغه غوږونه زما دا به د قیامت په ورځ باندې الله رب العالمین ته به گواهی کوي چې الله داسې کار په دنیا کې شو او دې ستا بنده دغه کارونه په دې ژبه باندې کړي او په دې لاسونو باندې کړي او په دې خپې باندې کړي. بیا به دغه بدن د خپلو اندامونو ته وایي چې لم شهدتم علینا ولې په موږ باندې ګواهي ورکړې ده. دا به ورته وایي چې انطقنا الله الذي انطق كل شيء. ما ته څه پته وه زه د څه نه خبر وم خو الله رب العالمین ګویا کړم او ما د دې خبرو تصدیق مې وکړلو چې 50 کاله شپېته کاله چې کوم ژوند و په هغې چې کوم مسلې موږ ته بیانې شوې وي هغه ما ټول بیان کړی چې یا الله پلاني ورځ پلاني ټیم پلاني ځای کې دا انسان دا کار کړی او دا کار یې کړی او دا کار یې کړی. بیا د الله رب العالمین د دغه نه خلاصې نشته. زما محترم که چېرته موږ نن دا کارونه کړي وي نو اوس د الله رب العالمین نه د بخښنې طلبګار شو الله رب العالمین ته سر به سجود شو او الله رب العالمین ته مخامخ شو چې الله دا غلطي رانه شوې ده سبا به بیا دا غلطي نه کومه یا الله دا کار رانه شوی دی زه بیا دا داسې کار نه کوم. ولې زما محترمو الله رب العالمین په بل آیات کې هم فرمایي دا وګوره دا ډېر سخت آیات دی زما محترم دا ټول مونږ ته راجع دی. الله فرمایي چې قل ان كان آباؤكم وأبناؤكم وإخوانكم وأزواجكم وعشيرتكم وأموال اقترفتموها وتجارة تخشون كسادها ومساكن ترضونها أحب إليكم من الله ورسوله. اے انسانانو که چېرته دا ستاسو مالونه دا ستاسو بچي دا ستاسو مور او پلار دا ستاسو مال دا ستاسو تجارت چې کوم تاسو ګټلی دی دا تاسو ته د الله او د الله رب العالمین نه زیات محبوب وي. لکه تاسو وګورئ چې کله د مونځ ټایم شي په حرم کې دا طواف ودرېږي خیال هم کړی که نه دی کړی مونځ داسې یو شی دی لیکن مونږ څه کوو زمونږ دا دکان د مونځ په ټایم باندې هغه نه بندېږي زمونږ کاروبار د مونځ په ټایم باندې هغه نه بندېږي. ولې که چېرته مونځ په ټایم باندې څوک راشي سودا دپاره بیا به څه کوو یاره یو لس شل روپۍ به مې تاوانې شي نه که چېرته مونږ د اذان سره دا دکان را بند کړو الله رب العالمین به مونږ د دې نه ښه بدله راکړي. ځکه الله فرمایي چې واموال اقترفتموها وتجارة تخشون کسادها د هغه تجارت نه چې تاسو یېرېږئ د هغې د بربادۍ نه احب الیکم من الله ورسوله دا ډېر محبوب تاسو د الله او د الله د رسول نه. نو ګوره سزا یې واورئ سزا یې څه شی ده الله فرمایي فتربصوا حتى یأتي الله بأمره. بیا لږ انتظار وکړئ چې د الله رب العالمین حکم راشي. تاسو حکم وګورئ مونږ خو دلته پېښور کې ناست یو پته نه لګي تاسو ورشئ وګورئ ګلګت طرف ته تاسو ورشئ وګورئ سوات طرف ته دا بونیر طرف ته وګورئ شانګلې طرف ته وګورئ لوی ملک الله رب العالمین په دې خبره باندې شی کو تباه کو. ولې دا غریز خلک یو دا ناپوهه خلک یو نه د الله رب العالمین طرف ته راځو نه د الله رب العالمین احکامات په خپل ذهن کې راولو. دغه عذاب حتی یأتی الله بأمره الله رب العالمین خپل حکم چې راوړي نو بیا دغه شان عذابونه بیا په موږ باندې راځي. بیا موږ ارمان کوو چې یاره شیطان وسوسه موږ ته واچي یاره که چېرته نه وی تللی نو نه وی غرق شوی یاره د ده څه کار و چې دا تلو خو کور کې به ناست و که نه دا سیاحت ورته ډېر ضرورت و دا چکر ورته ډېر ضرورت و نه دا د الله رب العالمین هغه حکم دی دا د الله رب العالمین هغه سزا ده او بدله ده چې موږ د الله او د الله د رسول د قرآن کریم د جومات د مدرسې توهین کوو خپل په غیرت باندې د الله رب العالمین د احکاماتو توهین کوو دا هغه سزا ده چې الله رب العالمین موږ نه راکوي خو موږ په دې باندې زما محترمو نه پوهېږو.
لکه نن سبا وګورئ هر قسم د ګراني او مهنګایي په موږ باندې راځي موږ ملامتو څوک حکومت ملامتو دا پکار دی چې موږ خپل ځان ته وګورو خپل اعمالو ته وګورو حتی یأتی الله بأمر د الله رب العالمین حکم په موږ باندې راغلی دی او دغه سزاګانې الله موږ له راکوي په دنیا کې خو موږ په دې باندې زما محترمو سوچ نه کوو د الله رب العالمین طرف ته نه راځو د الله نه بخښنې نه غواړو هر وخت کې موږ ته دا پکار دی چې موږ استغفار وغواړو ځکه رسول الله صلی الله علیه وسلم موږ څونه لویه هستي وه الله رب العالمین هغې ته مخکیني رستوني ټول ګناهونه معاف کړي د شیطان د وسوسو نه الله رب العالمین هغه بچ کړی خو بیا هم فرمایي چې زه د ورځې او یا ځلې د الله رب العالمین او د دې نه زیات استغفار غواړم چې پیغمبر ګناهونه معاف دي او استغفار غواړي او ما او تا خو ډېر ګناهګاران یو موږ په ګناهونو کې لټ پټ یو زما محترمو ولې موږ چې دی نو خپل ځان په دې کې مبتلا کړی دی د دې نه وروسته یو الله رب العالمین نه دعا ده چې الله رب العالمین د عمل کولو توفیق راکړي او الله رب العالمین د کم غیرت د پښتو او د توهین مونږ کې موجود دی دا الله رب العالمین زمونږ نه وباسي او الله رب العالمین مونږ کې د قرآن او د حدیثو او د رسول الله صلی الله علیه وسلم د احکاماتو پاسداري په مونږ کې راولي او هغه زمونږ په روزمره زندګۍ کې واچي اقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار زما محترمو قرطبي رحمه الله بدي آيات مبارك لك دي آيات دلاني وفي الآيات دليل على وجوب حب الله تعالى ورسوله ولا خلاف في ذلك وأن ذلك مقدم على كل محبوب چې کم انسان د چا سره مینه او محبت ساتي د هغې خبره نه غورځوي او د هغې باندې چې څوک بد رد وي ځان په هغې باندې څه کې زما محترمو کوڼ کړي نو د الله رب العالمین او د الله د رسول صلی الله علیه وسلم سره چې کم انسان مینه لري یو خو هغه په خوله باندې مینه ده یو د زړه نه مینه ده چې زړه نه مینه انسان لري هغه بیا هر شي ته توجه کوي چې یاره دا کار کوم په دې کې د الله او د الله رسول حکم شته که نشته یاره دا کار مې شروع کړی دی بیا د علماو نه تپوس کوي هر وخت کې د هغې په ذهن کې د هغې په زړه کې دا خبره موجود وي چې یاره دا مسله راته پېښه شوې ده دا د دې عالم نه تپوس وکړم چې په دې کې د الله او د الله د رسول څونه حکم دی که چېرته موجود وي نو بیا عمل پرې وکړي او که موجود دی نو ځان ترې نه وباسي دا د محبت تقاضا ده زما محترمو الله رب العالمین نه دعا ده چې الله رب العالمین دا د محبت د رسول الله صلی الله علیه وسلم او د الله رب العالمین هغه به مونږ کې واچي او د هغې هر عمل ته مونږ غاړه کیدو د هغې د عمل نه مونږ رستو نشو او دا کم سستیا او دا کم رستواله دا شیطان چې په مونږ کې اچولی د دې نه دی الله رب العالمین مونږ وساتي ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا واخطأنا ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين سفنا برابر كنزدين ودرين